أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المراء في القرآن كفر رواه أحمد وأبو داود دا حدیث ہے دا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مبارک وینا دا چې د قرآن تعلیمات چې دي نو دا ښکاره دي سړی پې په اسانه باندې پوهېږي چې لږ د دې ژبې سره واقفیت لري لہذا په قرآن کې جګړې مه کوئ کله خلک په قرآن کې جګړې د الفاظو باندې کوي چې دا زور داسې ویلی کي دا ری داسې ویلی کي دا میم داسې ویلی کي لکه خود د حضرت عمر رضی الله عنه متعلق مشهور ده یو ځل بل صحابي د ګریوان نه نیولی وی هلکه ته په صورت فرقان کې دا دی داسې وی هغه وایي ما ته پیغمبر علیه السلام داسې ویلی نو نه به ویم دواړه راله پیغمبر علیه السلام خواله رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر نو ته وی ته څنګه وی نو هغه هغه شانې ووایو بیا یا بل ته وی ته څنګه وی هغه همغه شانې ووایو چې څنګه یې وایو پیغمبر علیه السلام دواړو ته وی تم ټیک وی او تم ټیک وی چې کرک ته لاړ شي نو خلک الف نشي ویلی چې بیا باندې ته لاړ شي هلته نو بیا خلک وو نشي ویلی نو د وو په ځای الف وی او د الف په ځای وو وی دا څه خبره ده قرآن چې دی نو دا په د عربو اوه مختلفې لهجې دي نو چې اوه مختلفې لهجې دي نو هر یو دی په خپله لهجه کې وایي پرون ما سره په یو میسج یو مشر مولانا صاحب دی د قندهار نو هغه په دې واټساپ باندې میسج ما ته رالیږلی نو چې ما اورېدو زما څه خوا کې یو بل ملګری ناست و هغه پسې خندل ځکه چې د هغه په خبرو باندې به ډېر په مشکله سړی پوهېدو نو دا زمونږ پښتو ژبه چې ده نو په هغې کې هم د کرک والا د خټکو بیل انداز دی د وزیرو بیل انداز دی د مسعودو بیل انداز دی زمونږ د علاقې د خلکو بیل انداز دی زمونږ په دې دی کې چې څوک وایي دا کار مې کړی دی نو وایي کړی مې دی چې جندول ته ورشي وایي کلی مې دی دغه شانې مونږ وایي ښه نو جندولیان وایي ښې وایي تاسو مسکیني کې داسې وایي که نه ښې وایي نو هغوی وایي ښې وایي نو دا په پښتو کې دا الفاظ بدل دي نو په عربۍ کې به هم خلک په مختلف انداز باندې وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې مه په الفاظو کې په قرآن کې جګړې کوئ او مه د قرآن په مفهوم کې جګړې کوئ چې څوک وایي داسې دی او څوک وایي داسې دی یو بل هم کافر کړي څوک وایي دا کافر دی څوک وایي دا کافر دی څوک وایي دا ګمراه دی څوک وایي دا ګمراه دی په قرآن کې جګړې مه کوئ د قرآن تعلیمات صفا دي لہذا چې په کوم ځای باندې پوه شي نو ورپسې حدیث کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی قرآن کریم نازل کړی داسې دی چې د دې بعضې حصه د بعضې تصدیق کوي په یو ځای پوه نه شي نو تلاوت دوران کې بل شان هغه مضمون په بل ځای کې راشي نو په بل ځای کې به پوه شي نو د قرآن بعضې آیتونه د بعضې آیتونو تصدیق کوي نو تاسو داسې مه کوئ چې قرآن په جګړه ورولئ وی دا آیت د دې خلاف دی دا آیت د دې خلاف دی قرآن په جګړه مه ورولئ قرآن د بعضې آیتونه د بعضې تصدیق کوي نو تاسو یې په الفاظو کې یا په مفهوم کې د قرآن په الفاظو کې جګړې مه جوړوئ او که څوک یې جوړوي نو وروسته حضرت ابو هریره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المراء فی القرآن کفر په قرآن په جګړه وروستل د قرآن متعلق په خپل منځ کې جګړې کول دا کفر دی سړی د مسلمانۍ نه وباسي حضرت عبدالله ابن مسعود فرمایي رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انزل القرآن علی 7 احرف قرآن په اوه قسمه الفاظو باندې نازل دی یعنی اوه اندازونو باندې ویلی کېږي په دې وجه اوس په دې دور کې چې کوم قاریان قرات یادوي نو دا د قراءات 7 ماهر دی یعنی دا په اوه
واړه لهجو باندې قرآن مجید تلاوت کولی شي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا الفاظ د قرآن چې دي د دې دوه قسمه معنی. یو معنی هغه چې سړی په اسانه پیژندلی شي، دې ته وایي د الفاظو ښکاره معنی. او یو معنی هغه چې سړی پې نه پوهېږي، نو چې نه پوهېږي پې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکل حد مطلع. د هر یو دپاره د قرآن د هر آیت دپاره یو حد دی، یو طرف دی، یو سمت دی. نو چې هر طرف ته لاړ شي په آخر سر باندې یو ډیرکۍ د په هغې باندې ورته سړی کېناستی شي. مطلب دا ده چې لفظ د قرآن نشته چې په هغې سړی نه پوهېږي. که ته ورته کېناستې او سوچ دې پې شروع کړو پوه به شې پې. نو چې په کوم په خپله پوه شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپله پې پوه شوې جو ښه، که پوه پې نه شوې نو بیا د هغې په ځای باندې دغه آیت ویسه هغې چاله چې هغه پې پوهېږي د هغه نه پې ځان پوهه کړه. د هغه عالم لی ویسه ما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فکلوه الى عالمه. په کوم چې پوه شوې نو هغه الفاظ وایه، خو چې په کوم نه وي پوهه نو بیا فکلوه الى عالمه. کوم چې د دې عالم دی هغه لی ویسه عالم یا خو الله دی، یعنی الله ته یې وسپاره. او یا دا چې په ستاسو په علاقې کې کوم عالم یو دی په معنا پوهېږي هغه له لاړ شي، یعنی مسلسل زده کړه وکړه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په هر ځای کې به سړی چې دی نو زموږ دا خلک چې که مولیان وي که امیان وي که لیډران وي، مشران استادان به ناست دی به ولاړ او هر ځای کې به لګیا تقریر به کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تقریر ادب هم موږ ته وښود چې چاله څه نه ورځي نو نه به وایي، د قرآن الفاظ وله نه ورځي او د قرآن الفاظ وایي، حدیث وله نه ورځي او نه به وایي. هغه څوک د تقریر کوي چې کم سړی په تقریر باندې یعنی په قرآن او په حدیث باندې پوهېږي. ځکه تقریر درې قسمه خلق کوي. یو هغه سړی تقریر کوي چې هغه امیر دی یعنی په دې یا د مسلمانانو د اجتماعي کارونو امیر دی یا په دې علم کې امیر دی. نمبر 1. نمبر 2 دا چې مأمورون چې دا امیر چاته ووایي چې هلکه ته پاسه تقریر وکړه، دا خبره وکړه، نو هغه تقریر کوي. نو دا دوه تقریرونه چې دي نو دا دوه تقریرونه خو لکه څه فایده کوي. یا امیر په خپله لګیا دی یا امیر بل چاته ووایي چې د پاسه تم خبره وکړه. او دریم قسم چې دی نو مختال دی. مختال هغې ته وایي چې یا متکبر دی. دریم قسم د تقریر چې دی متکبر دی. نو متکبر سړی چې نو دا په هر ځای کې لګیا وي، استاذ، مشر، امیر، مامور موجود یي، خدای لګیا او تقریر کوي. نو په دې بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا یقص الا امیر او مامور او مختال. تقریر یا خو امیر سړی کوي یا چې چاته امیر وایي هغې کوي او یا متکبر یې کوي. نو د تکبر نه ځان ساتئ، یعنی په هغه ځای کې خبره کوئ کوم ځای کې چې بل له خبرې کولو سړی لګیا نه وي، چې هغه هم لګیا او تم لګیا نو خوند به څه وکړي. خلک به څه وایي چې دا قرآن وایي که دا د یو بل ته جګړې له راغلي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې العلم ثلاثة. علم د قرآن چې دی نو دا په درې دغه باندې دی، درې قسمه دی. خلک وایي دا پلانی سړی عالم دی. نو الله تعالی پیغمبر فرمایي علم درې حیثیت لري، یو درې مرحلې دي، درې قسمه دی. نمبر 1 آیت محکمة. یو علم د قرآن د آیتونو دی چې په هغې هر سړی پوهېږي. محکم آیتونه دي، واضح المعنی واضح المراد آیتونه دي. نو دې ته محکم علم ورته وایي. دا د علم 1 نمبر مرتبه ده. دویم ته وایي او سنت قائمة، یا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم وضاحت کړی یعنی احادیث. دا دی د قرآن او د حدیث علم په 1 او 2 نمبر باندې. او دویم چې دی دریم او فریضة عادلة، یا هغه احکام چې د هغه د عدل سره تعلق ساتي، یعنی د میراث آیتونه، د میراث مسئلې، د قضا او فیصلې د دوو په منځ کې دې ته وایي فریضة عادلة. هغه فریضه، هغه احکام چې هغه مستنبط کړی شوي دي
د قرآن او د حدیث نه هغه احکام چې هغه مستنبط کړي شوي دي د قرآن او د حدیث نه او د هغې په ذریعه باندې خلک چې دی نو د دوو په منځ کې د جګړو په منځ کې عدل کوي نو د علم اولنۍ مرتبه آیت محکمه او سنت قائمه نو یو شو د قرآن آیتونه او د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث او دویم چې کوم هغه څه شی فریضه عادله هغه احکام چې هغه مستنبط د دې یعنی راوستې شوي د دې قرآن او د حدیث نه وما سوا ذالک او د دې نه چې علاوه څه دي نو فضل دا اضافي دي زائد دي یو حدیث نقل کړی دی علماو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مسجد نبوي ته راغی یو سړی لګیا او خلک ترې راغونډ شوي لکه زموږ د هلکان چې په بازار کې پاړوګر ته راغونډ شوي نو پیغمبر علیه السلام ویل که دا څوک دی وی دا جو ډېر تکړه سړی دی وی څنګه تکړه دی وی دته جي چې ته تپوس وکړې چې د عثمان خېلو نسب راته ووایي د دې نه شروع کړي کشه 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 هغه قیس ابن عبدالرشید ته ورسې ته ورته د سیدانو راته ووایه نو د سیدانو هغه به درته ووایي نو دا په دې نسبونو ډېر ماهر دی د نسبونو ماهر دی نو چې دی کله راشي نو خلک چې خپل شجرې ته ته کوي نو پیغمبر علیه السلام ورته ووایي چې را نه ته څه پیدا شته او نه ته څه نقصان شته دا د علم دی چې نه څه پیدا شته چې ګنې د دې په وجه باندې سړي ته په آخرت کې څه پیدا ورسي او نه څه نقصان شته چې ګنې د دې په د انصابو په زده کولو باندې څه ګناه ده پکې ګنې نو د دې قرآن او د حدیث او د دې سره متعلقات د عدل او د فرض د دې د ښودنې نه علاوه چې کوم علمونه دي که هغه د ګریمر علم دی د صرف النحو دی که هغه د دغه دی د انګریزي او د ساینس دی هر څه شي دا اضافي علمونه دي نقصان نشته خو دومره ده چې علم ویل کېږي نو علم هغه علم دی چې هغه سړي ته په دنیا او آخرت دواړو باندې پیدا رسوي نو العلم ثلاثه علم درې قسمه دی یو ته وایي آیت محکمه سنت قائمه دویم چې دی فریضه عادله او دریم چې دین علاوه سدي هغه فضل دی دا درې پکې د کار علمونه دي قرآن دویم حدیث دریم د فیصلو طریقه د فیصلو کولو طریقه او څلورم نمبر چې دي نو دا اضافي علمونه دي کېدای شي ذهن کې سره غلي راځي چې الفاظ زده کړو وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه د حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت ده قال دی وی چې قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي المراء جګړه کول فی القرآن د قرآن د الفاظو د معنی متعلق کفر دا کفر ده لہذا په قرآن کې جګړې مکوئ رواه احمد و ابو داود دا حدیث احمد او ابو داود نقل کړی ده وعن عمرو بن شعيب او د عمرو بن شعيب نه روایت ده دا عمرو بن شعيب روایت کی عن ابيه د خپل پلارنا او بیا هغه روایت کی عن جده داغه د جدنا داغه د نیکنا اول د پلار بیا پلار نه د نکنه داغه نه روایت کی قال دی وی سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدل دي د عمر نه دی اوریدل دي داغه د عمرو ابن شعيب پلار عن جده هغه جدي چې دی هغه اوریدل دي انه دا نکد دی عمرو ابن شعيب چې دی سمع دا اوریدل دي النبي د نبی صلی الله علیه وسلم نه سیتی اوریدلی قوما د یو قوم تذکره ته اوریدلی وا یتدارؤون چې غیب دککو یو بل فی القرآن د قرآن په باره کې یو بل به دککو یعنی جګړه به کوله په قرآن کې پیغمبر علیہ السلام پہ راوت والا کسی چل یو وې دسی دا زور دسی ویلې کی بل ول دسی ویلې کی نو په قرآن په باره کې جګړه و باس یو ورستاده ټیک نه دی بل ول استاده ټیک نه دی نو فقال پیغمبر علیہ السلام وتوی انما بیشک هلاک شوی دی من هغه خلق کان قبلکم چې تاسو نه مخکې تیر شوی به هذا په دې خبر باندې هلاک شو ضربوا کتاب الله په کتاب د الله په کتاب باندې به وو بعضه به بعض بعضی سبب بعضی باندې بعضی به تی واغسته او بعضی به ناغسته چې په کم کې به وتر خپل موقف مطابق کاریده پاغه به عمل کو او چې ردر فکر مطابق بنو پاغه به عمل نه کو نو ضربوا کتاب الله بعضه به بعض د الله کتاب بعضی په بعضی باندې وو وانما نزل او انما بشک نازل شوی د کتاب الله د الله کتاب یصدق بعضه بعضا د دې کتاب بعضی حصہ د بعضی تصدیق کوي نو فلا تکذبوا بعضه ببعض
نو تاسو فلا تکذبوا نو تاسو مدروغ کوئ بعض عیسی ببعض په بعض باندې فما علمتم په کم چې پوهیدئ منه د دې قرآن نه نو فقولوا هغه خبرې خلکو ته وایه او چې په کم نه پوهیدئ و ما جهلتم چې په خپله په کم نه پوهیدئ فکلوه نو هغه وسپارئ الی عالمه د هغې عالم ته د هغې عالم له لاړ شئ د هغه نه معلومات وکړئ یا وایي والله اعلم الله ته به پته ما ته پته نشته چې په قرآن کې په کم څه نه پوهېدې وې په دې نه پوهېږم الله ته به پته زه پې نه پوهېږم الله په دې تا نه نیسي چې ولې پې نه پوهېږم وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د حضرت عبدالله ابن مسعود نه روایت دی رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انزل القرآن نازل کړی شوی دی قرآن کریم علی 7 احرف په 7 حروف باندې یعنی په 7 لهجو باندې لكل آیت د هر آیت منها په دې قرآن کې آیت ظهر یو ښکاره معنا ده چې سړی پوهېږي و بطن بلې پټه معنا ده پټه معنا یعنی هغه تدبر او تفکر د هغې په نتیجې کې چې کوم اسرار و رموز سړي ته معلومیږي هغې ته بطن وایي ولکل حد او د هر یو دپاره یو سر دی مطلعون چې هغې باندې یو ډیرکۍ ده یعنی د هغه مطلع وایي هغې دی ته چې سړی ور وخېږي او لاندې خلک ګوري ډیرکۍ ورته خلک وایي نو د هر آیت دپاره یو ډیرکۍ ده چې د هغې نه معلومیږي چې د دې آیت څه مقاصد دي رواه فی شرح السنه وعن عبدالله ابن عمرو د حضرت عبدالله ابن عمر نه روایت دی قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاثه العلم ثلاثه علم درې قسمه ده آیت محکمه و سنه قائمه او فریدة عادلة درې قسمه علم دی یو ته وی آیت محکمه د محکم آیتونو یعنی د قرآن علم دویم ته وی او سنت قائمه د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت علم یعنی د احادیث علم او دریم ته وی او فریدة عادلة یا هغه چې هغه د فرض د زده کولو علم دی فرض څه ته وی فرض میراث ته وی د میراث د زده کولو علم دی عادلة چې په هغې باندې عدل کېږي وما کان سوا ذلک چې د دې دریو نه علاوه دي په هو فضل هغه اضافي دی او زائد دی رواه ابو داود و ابن ماجه وعن عوف ابن مالك او د عوف ابن مالك نه روایت دی دی وی اشجعی قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا يقص قصه نه کوي یعنی بیان نه کوي یعنی تقریر نه کوي الا امیر مگر امیر سړی امیر نه مطلب چې په هغه خبره باندې پوهېږي خلکو مشر کړی د ذمه دارو حکمران دی یا تنظیمی مشر دی نو لا يقص بیان به نه کوي الا امیر مگر امیر سړی او مامور یا چې د امیر د طرف نه چاته حکم و چې هغې مقرر کړي چې ته به تقریر کې دغه به تقریر کوي او مختال یا خیالجن او متکبر سړی تقریر کوي نو په دې کې کم یو ښه دی په دې کې امیر چې حکم امیر موجودي مامور به تقریر نه کوي او بل سړی به هم نه کوي یعنی تقریر نه مراد د قرآن او د حدیث یو جماعت ته ورشې نو د هغې جماعت د امام نه د هغه د خلکو نه به تپوس وکړي چې ته دلته بیان کوم نو وکړمه نو که هغې اجازت درکړو نو وایي کوي نو دې ته وایي مامور او مختال او یا مختال یعنی متکبر هغې ته وایي چې اړو چا نه تپوس نه کوي وي زه پوهېږم او پاسې په هر ځای کې نیغ ولاړي نو چې په هر ځای کې نیغ ودرېږي او چا نه تپوس نه کوي خلک پرې خفه کېږي او دی ودرېږي نو دې ته وایي متکبر نو په دې کې تاسو په کم یو مرتبې کې نو ګوره درې واړه عالمان دي پوه دی امیر دی هم پوه دی مامور دی هغه او مختال دی هغه هم ملا دی مولوي صاحب دی خو د یو د دوو صفتو شو او د یو بد بیان شو نو لهذا دا بد کم خوی د تکبر چې دی د دې نه به په هر وخت کې خپل ځان هم ساتو او دا کم چې ښه خویونه دي د دې د خپلولو او د خپل ځان کې د عملي کولو خواري به کوو الله د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا الله تزمغا تطول مشران بخي الله زمون چې څوک وفات شوي مور پلار نیاګانې نیکونه استادان شاګردان دي الله ته مغفرت نصیب الله زموږ په کورونو کې څونه بیماران دي الله تعالی بیماران زموږ شفای کامل عاجل ورکړي الله په موږ څونه قرضې د قرضو د بوجونو نه آزاد کړي څونه خفګانونه دي الله د خفګانونو ولرې کړي خفګانونه زموږ نه لرې باسي خپل منځ کې په اتحاد او اتفاق وساتي زموږ تور دا راته دعا وکړي چې الله شفای کامل عاجل نصیب کړي الله صحت ولا ورکړي الله خپل لاړې دارو کړي نور څوک مریضان دي په دې علاقه کې د دې علاقې نه بار یا الله دې ټول لاړې هغې له په خپله باندې دارو کې د دعایې په ځای باندې الله تعالی د خپل حکم او د خپل قدرت کامله په ذریعه باندې هغې له صحت کامل عاجل ورکړي صلی الله تعالی علیه